شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. درود الشريف صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد فاكر دي قال الله جل جلاله فأقبل القرآن عظيم فاكر نن يو جلا يو ناولد بحث يو جلا سورة بياني دغه صورت مطففين تلول طول کیش. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نور صحابه کرام من قداته رضی الله تعالی نور صحابه کرام دور مختار راخستي. امام در منصور رحم الله فرمایي و دغه حدیثو کې دا ثابت چې دا صورت هغه ټیم نازل شولې چې پیغمبر علی نبینا علیه الصلاۃ والتسلیمات څنګه تازه مدینه منورې ته مکه زخراله د مدینه د عربو یو دا خوې ولې چې دی بل چا سره سودا کوله پنا په تول باندې به سودا کوله نه په تول لچاوي په پیمانه باندې اخستله لچاوی په وزن باندې اخستلی لچاوی په عدد باندې اخستلی. عدد دا رقم نی دا 100 دانې 15 دانې پسونه در کوم 4 دانې پسونه براکې 5 دانې در کوم 5 دانې براکې یا د هغه حساب واچي یا بل رقم عدد په حساب خرچیږي درزن په حساب دته عدد حساب یو بیا راځي وزن په حساب لکه سونا او سپین زرو نور دا رقم خوراکیو شانس کم بازارو کې خرچي دا ټول وزن پیسہ یو بیا کیل راځي یعنی د پیمانه په حساب خرچي یو غز کپڑا دو غز کپڑا یو غز زکات دو غز زکات یو غز سیستم ترتیب دا ټول پیمانه حساب په دغه ټول شان کې په درې سره په سرور سره شان کې د مدینه خلق دا صحابه کرام فرمایي چې د مدینه خلکو به کمی کوله سله خلکو چې به اخستله بیا په زیات حساب کې به زنا سره دانو په دې شي کاټیج دانو په دې شي کاټیج دانو دا رقم نه دانو دار په زیات وزن په زیات کیل د زیات په عدد په حساب به زنا بیا چې به ور کوله بیا په کم مقدار باندې ور کوله په زیات مقدار نور کو چې څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منه وریا تراله تازه نو علماء کرام صحابه کرام فرمایي وای چې اول سورۃ د مدینه منوره ورته نازل شو. بای صحابه کرام بیا ابن کثیر علماء به رحم الله ابي وای یا دا سورۃ مکه مکرمه په لار را نازل خو بهران وس علماء کرام فرمایي وای ویل للمطففين على ویل هلاکت دغه چا د پاره چې په ناب تول کمی کوي څنګه کمی کوي لدې ځخه علماء کرام فرمایي وای له دغه صرف وزن پیمانه او عدد دا شی نه دي اسمه لدغه عزت هم نه مقام هم نه ناس ولاړ هم دا کور ژوند زندگی هم ده
د خپل اولادو کې فرق هم دی، په څلورو بیبیګانو په مابینځ کې فرق هم دی، د خپل لونو په مابینځ کې فرق هم دی، د مور او د پلار په مابینځ کې فرق هم دی. هلاکت دی د هغه چا دپاره چې دواړه په مقام کې سره یو وي، دی په یو کې کمي وکړي ورته زیاتوالی وکړي. زویان اولادونه د انسان مثال دوه بچان، په دوه اولادونو کې ته یو اولاد داسې لیاره ته برابر کړي چې هغه د ژوند مستقبل د غر کېدو لیاره برابر کړي، یو اولاد بیا داسې ژوند د برابر کړي چې هغه هم دا جان کامیاب هم هغه جان کامیاب، یو مستقبل سم یو وخت ژوند مستقبل سم، یو ته ابد الابد مستقبل وای، یو ته صرف مستقبل وای، دواړه سم. یا هغه بیبیګانې چې هغه الله تعالی جو تا ته یو واده د دوه ودونه یا درې ودونه یا څلور ودونه درکړي، د ودو په مابینځ کې فرق کوي، یوه ته ښه کپړه، یوه ته کمزوره کپړه، یوه ته زیاده ګوله، یوه ته لږ کمه ګوله، یوه ته لږ ښه ډوډۍ، یوه ته زیاته ډوډۍ. یا و تا ته الله جل جلاله ورونه خوندې درکړي، د رزق روزي مال میراث و تا ته پاڅلی، یو ورور ته لږ ښه شم زیات مال ورسره واکړه میراث، بل ته لږ ډېر ورکړه، بل ته لږ کم ورکړه. نو علماء کرام فرمایي وای ویل للمطففین، هلاکت د هغه چا دپاره چې هغه کمي کوي په هر شی ذمرات. دغه آیات الله جل جلاله یو حکم لګولی دی، یعنی هر شی چې تاسې کمواس یعنی برابر یې نه ورکوئ. مطففین علامه ابن کثیر رحم الله فرمایي وایي مطففین څخه مراد به حق ته چې برابر حق نه ورکول دغه ته مطففین هلاکت وایي. کمې وایي د انسان چې څونه حق ته حق کمې کول، انسان سره د قول وعده وکړه، وعده دې پر ټیم نه کوه، دا مطففین. انسان سره د زبه زبان وکړي، قول وکړي چې زه به تا سره دا ژوند زندګي کوم او نه دې ورڅوکه دوکه دې ورکړه، دا مطففین. او نور شان خو ما بیان کړ په کور په ژوند په زندګي کې په حالاتو کې په مال ټول کې په ټولو کې هلاکت. الله جل جلاله فرمایي ویل للمطففین، هلاکت دغه چا دپاره چې هغه په ناف ټول او چې هغه کمې کوي، الذین هغه خلک اذا اکتالوا اوس دی څه ټیم اخي علی الناس له خلکو څخه یستوفون، بیا دې زیات په برابر حساب باندې یا زیات حساب باندې اخي په زیات عادت کې اخي، بیا چې څه ټیم واپس کوي بیا په کم حساب. ډېر انسانان دا رقم. اوس مفتی تقی عثماني صاحب او د بابا مولانا رفیع عثماني صاحب هغه وایي اوس نن سبا حالات د مشینګري ده، ته له بازاره هر شی راړې، که وړه دي که غوړي دي که بره ده که پاڼه ده که چای دي، هغه پیک راځي، بند راځي، مشین بند کړي، تله بند راځي، پیک. اته پر لیکلي چې وزن مثال 1 کیلو دی، ستې وتلې هغه څخه 10 ګرامه کم راځي. په دې کې ستا غاړه خلاص، په دې کې د هغه چا غاړه بندي چې چا اول په ګونۍ په تلي کمر وړو وس ورسه ملک یو ته 50 کیلو 50 کیلو وړه را 50 کیلو وړه کې به 48 49 یو کم 50 نیم کیلو به کم، 1 کیلو به کم. دا د هغه چا غاړه بندي چې کم چا هلته په ناب تول کې کمی کوي. بیا علماء کرام فرمایي وای هلته چې کار کوي مالک نه کوي. اوس مثال جمال مینځ دی، جمال په خپل کار نه کوي، مزدوران یې لګولي. اوس که مزدور قصدن په ناب تول کې کمی کوله، په قصد دی زر خراب سر تلل د غاړې د دب باندې ورسره معاشره. که چیرې مزدور دا رقم وي هغه امر ورته کړی چې ته به دا رقم چم کوې، داسې یو 48 کیلو راچوه، یو کم 50 راچوه، نیم کیلو کم راچوه، داسې چم کوه، هسې چم کوه. بیا علماء کرام فرمایي وایي بیا دا مالک غاړې باندې د مزدور غاړې نه دی. بل علماء کرام فرمایي وایي بعض دا رقم شان لکه دال، لکه وریځه، لکه وړه، لکه دی شی هغه لوند چې تازه ورسېږي، غنم چې تازه فصل ورسېږي، دا په وجه کې لږ وزندار یې درنی. بیا چې هغه غنم ته څه وخت کښېږدي دی، څه دی ځان کې نور هم نو چکن پیدا کړي، ښه وچ شي، بیا وزن کموي، نیم کیلو وزن کموي. اوړه هم دغه رقم دی چې له مینه زه راواخلې اوبه باندې تازه پرېمینځل سوي اوړه کې غنم هغه ورته د 50 کیلو پوره درکړي، څو شپې پر تېر شي هغه اوړه وچ شي، اوبه ځینې لاړې شي، ورته 48 کیلو پاتې. په دې کې بیا هم دغه سړي غاړه باندې هغه ته معلومه ده چې زه چې دا چم کوم
لماله وجه زخه په ورځو کې په دال کې په بل په لوبیا کې په بل شي کې په بل شي کې دا زه تازه تازه ورېبم تازه تازه کاټ کم دالج لندواله نو چک پکښې دی بعد کې وچیږي دا هغه مقدار برابر زیات نشي بیا نه دوه غوړ باندې الله تعالی د انسانانو حق نه ماپ پر انسانانو باندې ظلم الله تعالی نه خوشي که هغه په طول وي که په عزت وي که په قدر وي که په ناس وي که په ولاړ په یو شي کې الله تعالی نور ماپ الله تعالی وایي الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون هغه خلک ستم دی اخي على الناس له خلق يستوفون بیا پر و اذا قالوا ستم سدي ورکی اخي ستم دی پیمانه کوي او وزنوم یا وزن کوي یخسرون دا پیمانه کول او وزن کول یخسرون دا د خلق د پاره د خسارې سبب ګرځي یعنی غلط پیمانه غلط تلل کم تلل خراب پر تلل وس علماء کرام فرمایي بعض دار کم شان یو انسان پلاستیک یا تیلی رنگ روغن د اول نمبر شي هغه شی چې ته غواړې مګر پکې پروت لږ کمزوري شي چې هغه ستا د سبب د خوراک ستا د نچلو د ناس د ولاړ نه دغه هم په دغه خلق اسمار په خسارې اسمار الذين هم یخسرون هغه خلق چې هغه خساره و ځان ته په خپله برابر وي ایک نمبر په دو نمبر ایک نمبر شی د دو نمبر په نمبر خرڅ دو نمبر شی په ایک نمبر خرڅ الټا پلټا ژوند زندگی سره کوي اوس الله فرمایي الذين الا يظن اولئك انهم مبعوثون ایا ګمان دی دا چې اولئک دي انهم مبعوثون دی بیا نه راپورته کیږي سیدی به راپورته کیږي بعض علما کې الا يظن ایا دې ګمان دا نستا انهم مبعوثون بیا به الله حضور ته نور پیش ایا دې دا ګمان نه کوي چې ورځ محشر به الله ته پیش شي علما کرام الا يظن ایا دې دا ګمان نستا انهم مبعوثون یو ورځ به راپورت شو الله حضور ته به پیش چې موږ دا ځوان کوو یو ورځ به د الله حضور ته ورځو بیا الله فرمایي یوم عظیم د دې راپورته کېدنګ سبت دې خبر لپاره ورځ د محشر هغه ورځ لپاره لو ورځ لپاره ایا دا ورځ دا سوچ لکې چې زه به ورځ داسې ورځ باندې راپورته کېږم چې بیا نه شپه ختمېږي نه کال ختمېږي نه میاشت ختمېږي نه هفته ختمېږي هغه وخت نه ختمېږي هغه ابدا همیشه دی یوم عظیم دا غټ ورځ لپاره دی دا سوچ نه کوي یوم یقوم الناس لرب العالمین یوم په هغه یقوم الناس ډېر خلک ولاړ د خپل رب العالمین رب د جانب ته په انتظار کې ولاړ دغه آیات تفصیل بیا مخته الله راوړي د الله جل جلاله ته په انتظار کې ولاړ کم خلق مخته الله وایي کلا ان کتاب الفجار لفی سجین بشک عمل نامه د ګناګار خلقغه لفی سجین دا په سجین کې دي سجین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زغه پښتنه وسوله چې دا رسول سجین و چشته وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي ول سجین د اوم مزه کې زخلان یو ځان ته جلا یو دفتر یو مقام یو ځای یو کند ده هلته به دو خلق عمل نامه پرتی د ګناګار خلق اسمان ته نه خیزي د بارات په میاشت کې د شب بارات په ورځ باندې ګناګار خلق سودخور زناکار مردارخور په ناب ټول کمی کملو اعلی انسانان په دا سوچ کې وای زما کلمه وایم زما عمل نامه به اسمان ته مگر شاته څه کم دک عمل نامه پرته دا بلاندې هذا انسان د علاقت سبب کلا ان کتاب الفجار لفی سجین بشک عمل نامه چې دی کتاب دا په ټول دا په سجین کې دی وما ادراک من سجین او ته خبرې نه به سجین و چشته وای کتاب مرقوم دا یو لیکل سوی دفتر دی لیکل سوی دفتر ځخه مراد چې سټه ما د برات په رسمي باندې عمل نامه لارس مزکی ته نه نوځي په سجین په دفتر کې شیز د کاغذان جمس بالا مهر پروس با آیاتو کې راځي چې مهر پرول سي بس ذات دی څوک نست سراسی یا دا کاغذ پرې کی یا پټ کی یا زوړ کی یا تس کی یا وسوسه یا میټاو کی یا لزان نور ګناونه ورګټ کی دا به غسی محفوظ پرتی كلا ان كتاب الابرار لفي سجين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين علاقت دو خلق د پاره ورځ محشر باندې مکذبین چې دی درواغ وای وس الله ولی په ناف ټول په صورت کې د درواغ خبرم راواست
دا صورت صرف د ناب تول د کمیلو مجلسو په پیمانه په دغه کې نازل شوی. بیا الله ولی علماء کرام فرمایي بیا الله ولی د دروغجن باره کې موجغلي سلام وای انسان چې وچاته په ناب تول شی ورته لیم هغه ورته وای دا کم نه دی قسم او قرآن او حدیث لوړ ورته کوي دا پرما درک چې پیمانه کې ورکوي وای دا ماته د کم راړو چې واپس کوي دا د کم را کړ دی یار دا 3 غزه نه دی 2 غزه دی بیا لوړ پر کوي ما تعالی درکړي درواغ وای یو هغه ګناه ده چې د خپل وکړه ذات یخسرون علاقت سبب وګرځي بل هغه ګناه ده چې د درواغ الټه بیا د الټه درواغ ور باندې وای لتلوي ويل يومئذ للمكذبين هلاکت د خلق د پاره څوک درواغ وای او هغه محشر باندې درواغ وای که خلق ته هلاکت ده وس علماء کرام فرمایي وای سب د ټول مجلسو حالت نه درواغ مطلق درواغ الله را خستي وای مطلق درواغ ویل هلاکت ورس و محشر د انسان لپاره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای انسان چې درواغ وای سلويش ملا بعض روایت کې راځي سلويش زره ملا سلويش زره ملا یا سلويش ملا خالد سلويش ملا راوړ د انسان پرشتي منډ لري منډ وي د شاه عمل نامه سلويش په سلويش ملا پرشتي لري زنلار شي بیا کدا سلويش په انسان روزي نه شي که زکاتن ورته تقوا او استغفار دا نه لیکل کیږي الله دې پالتو لاړ ځای د ژوند کړهونه ټول بیا او به یو سلار ختم در په در ویل یومئذ للمکذبین هلاکت د خپل د پاره څوک تکذیب کوي الذين يكذبون بيوم الدين هغه خلق هم هلاکت د خپل د پاره چا چې به درواغ بلل چې ورسره محشر بن راځي حساب کتاب نستا دا دونه کیسه نه ده کوي څنګه ژوند کوي چې کوي بس مړ شو بس کیسه ختم شو. الله تعالی الذين خلقوا يكذبون تاج تكذب كولا بيوم الدين رز محشر وما يكذب به الا كل معتد اثيم ويتكذب نكي رز محشر وخلق خالد رواغ واي خالد رواغ واي په خپل معاشره کې ازان خلاصي خپل مال خلاصي خپل اولاد خلاصي خپل کور ودانه یا ژوند زندگی خلاصي دغه شي د پاره خپل درواغ واي والله واي وما يكذب به درواغ دغه خلق نه واي څنګه خلق درواغ واي الا كل معتد عن خلق تر حد واوړي اثیم په ګناه کفار زین مراد چې ورځ د محشر انکار وي د الله د حضور دوته پېښېدلو انکار وي هغه خلق زین مراد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله تعالى في القرآن فاكر وما يكذب إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين چې سټه مزمج عملنا زمج علامه شان چې په د خلق درس کار کړي دوی ویل ودا د پخوانی خلق خبرې دي چې سټه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احوال د قیامت د خدای د رسول د حالات د ژوند زندګی له خبر تشغیدل بیا به د خلق برته ول د پخوانی خلق مجلسین د پخوانی خلق خبرې تکي کلا بل على قلوبهم ما كانوا يكسبون کلا هرگز داسې نه بل موږ ویل دي پر دغه باندې ران مهر على قلوبنا دي پر زلوب ما كانوا يكسبون کوم دي ګناونه کوي. الله وای د انسان زړه دا یو آزاد یو صفا ځان ته جلا یو منور شي زړه د لس کلو بال چې پر انسان باندې منځ واجب سی یو فرض یو واجب. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چې تر لس کلو دی زوی ورسی بیا موږ پر واجب دی بیا به وې او اولو به پدره خامخا پر چې تر دلس ته دولس کلو ورسی وای بیا به وې بیا په اخر کور کني بیا بستا کور د بیل منزل وځي وسوځي
اوس علماء کرام فرمایي وایي د انسان زړه صفا دی منور دی چې څه ټیم دی کشنی هلک تر 10 کلو 10 کلو بعد د دغه انسان په زړه کې صرف نور ګرځي الګ په ځکه چې اکثر القرآن د لمانځه ډېر شوقي بیا چې غټ شي لمونځ لګي هغه بیا پر دغه لاره نه بوسي اوس پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی کل مولود على فطرة الاسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای الله جل جلاله چې که په کافرانو کې که په مسلمانانو کې چې کوم کښنی پیدا کړي د دغه کښنی په زړه کې د اسلام په فطرت کې پیدا کړي د اسلام په فطرت کې پیدا کړي هر کښنی که د هندوانو غدی که د سکانو غدی که د عرب الیانو بیا چې تر 10 کلو ورسېږي دته په زړه کې یو نور ګرځي بیا به د مور پلار کوشش کوي په د 10 کلو بعد په د هلک لمونځ کې تر لاسې ونیسه مسجد ته بوځه تر لاسې ونیسه بیان ته بوځه تر لاسې ونیسه تراویح ته بوځه تر لاسې ونیسه عیدګاه ته بوځه تر لاسې ونیسه جمعې لمانځلې بوځه تر لاسې ونیسه بیا روزه مه په نیسه راکښېنوه پیشنمۍ په وکړه راکښېنوه روزه مات په وکړه خوشحالي ورسره وکړه زړه یې راوله دغه اول الله جل جلاله د فطرت په اسلام کړی اوس د تا خالي تربیت غواړي فطرت او تربیت کې فرق دی الله جل جلاله فرق پکې فطرت او دغه وایي د انسان یو خوی دی خوی د کښنی هلک زړه صفای پاک الله جل خوی د اسلام پیدا کړ خو استاد او د مور پلار تربیت ورته لازم دی چې دی بیا په اسلام کې پاتې شي د لمانځه تر شوق پاتې وس الله وایي علی قلوبهم ما كانوا یکسبون بیا موږ زړه مهر د دغو خلکو پر زړه باندې چې کوم دی کسب کوي دا وایي چې له 12 کلو بعد چې دا انسان زیاته بس لمونځ فرض شي او الله د کور له پسې اخیستلو بعد مجلس راسي مور پلار کار نه پلري استاد کار نه پلري لمونځونه قضا کوه روزه خوره حتی کې بې ادبي ژوند کوه زنا کوه بل کار کوه د خدای د رسول د خلاف احکام په ځان کې جاري کوه کښنی هلک یو جلا غلط تربیت په ځان کې راوړه بس دا تربیت نن څونه غلط دی له کاله بعد دغه نور غلط په دې انسان کې راځي دا دی وایي الله وایي زه د ده پر زړه باندې تور دوغ د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه حدیث دی هغه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بس له دغه وخته به زیات تور داغ پکې پیدا کېږي په زړه کې دا تورېږي زړه ټوله ونیسي بیا الله جل جلاله مهر باندې ووایي چې مهر باندې ووایي بس تر مرګه پورې بیا په هدایت باندې دا انسان نه راځي بیا د خدای هم خلاف راځي د رسول هم خلاف د مسجد هم خلاف د عالم هم خلاف د مدرسې هم خلاف د قرآن او د حدیث هم خلاف بیا د سنت هم خلاف د هر شي خلاف ژوند کوي بیا په دې واسطه باندې چې الله وایي ویکلنا برانا پس بیا موږ د دغو خلکو پر زړو باندې مهر څه ټیم چې د تربیت اته غلط مور پلار راواچي بعض کفار هم دغه رقم کښنی اته څه ټیم له موره څخه داسې لږ خشه په خبرو لاړې د کښنی په زړه کې نور ګرځي هغه کښنی ده چې مور پلار وایي د کفارو اولاد وای راځه لمونځ کوه کښنی ورسره ځي وای راځه روزه جمعې لمانځه له راځه عیدګاه له راځه پلانې له ورسره ځي کښنی په شوق ورسره ځي سکان د سکانو پر خوا بیایي هندوان د هندوانو پر خوا بیایي بل مذهب د بل مذهب پر خوا بیایي بدمت د بت پر خوا بیایي اسلام د اسلام پر لار بیایي ها مسلمانان کمزوري څخه پاتې کې به د شیطان په زور نه الله تعالی فرمایي کلا بوانا علی قلوب ما كانوا یکسبون هغه خلک چې هغه په ځان خرابي په ناپ تول کومول کې او یا هغه خلک چې درواغ وایي دغه په زړه باندې الله تعالی وایي زه تور داغ زیات زړه ور تور کوم بیا هغه بعد مهر باندې کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون کلا هرگز داسې نه انهم استاسو عن رب چې دی يومئذ په هغه باندې لمحجوبون ثم انهم لصال الجحيم بس تاج بیا داخلي جهنم ته ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الله وایي چې ستم انسان په دنیا کې آزاد ژوند ورکړي انسان وایي قبر عذاب نسته ورځ محشر نسته دا نسته ها نسته بیا الله وایي چې دا فرشتې دا انسان تر غاړه ونیسي په زنځیرانو کې وتړي وارې ولې پردې کې داخلي کړي بیا فرشتې ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ای انسانه فرشتې ورته ووایي چې انسانه دا هغه ځای دی چې تا ول دا مجلس نسته اوس دغه دی ستا
دلې پاتې سه دغه ستا ځای دغه ستا مقام بیا هلته پسې باندې ثم يقال هذا الذي كنا نكذب كلا واسأل تعالى دنيا كانوا خلق باس كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين بشك متقين خلق دبار دا عليين كي مقام دي عليين بيان پیغمبر عليه الصلاة والسلام نه پښتنه وسه د عباس د قول دي حدیث دی غوای چې پیغمبر عليه السلام ویل چې د عرش معلا د الله تعالی ته عرش لاندې یو مقام دی هغه مقام ته عليين و په عليين کې د نیکانو خلق د صحابه کرام او د تابعین او د تبع تابعین د علماء کرام مفسرین محدثین قراء حضرات طلباء عظام حفاظ کرام هغه خدما خلق دین هغه خلق چې هغه د خدای د رسول په لارې ځان برابر کړي خلق د ټول ارواح په علیین کې پراته الله بقرآن فاك فرماي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون أي نبي تعالى سمع المادة عليين وتشتغل كتاب مرقوم دا يزانت بجلال كل سوي دفتر دي يشهد المقربون بدغ بعد فرشتي ولاري بدغ معني فرشتي ولاري مقرب فرشتي فديك نسوك ملاوت كولا سي نسوك متاولا سي نسوك كار بلارل نسوك چيش بكولا سي ليه شنو ليه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون إن الأبرار لفي نعيم بشكل دوغ متكان خلد بار الله تعالى جنتي على الأرائك ينظرون دا خلق بتخطوب عن الور والناس ينظرون دي بغوري هغه انسانان چې هغه فرشتو په زنجیرانو کې تړل کشي به بعض انسانان به د ملا په د سینې په سخدنګ بس کیش بعض انسانان په پړ مخ کیش بعض انسانان په پښې او لاسونو په زنجیرانو تړل کشي بعض انسانان په خلو په غاړه په کلمو کې به زنجیرانو چل کشي ولي ها دا خلق ابرار خلق شخلق متقیان خلق على الارائك ينظرون دا پر یو تخت باندې دا تخت بزیورا زی په دا تخت بدیناس ينظرون دی به خالق کتنه کی دد بکی با خپل نظر باچ راحت به سکون به الله تعالی وای على الارائك ينظرون تعرف في وجوه نظرة النعيم ويسكن دي پر تختوناس تعرف في وجوه في زندل کیږي بعد د دې په مخوک نظرة تازگی تازه صفا خوندور انسان چې شسته او د سوکل او د سره ولارس بدن سپکس دا رقم به تازه وي نظرة النعيم او طيبه په د مخ کې به خوشحالي انسان په مخ کې خوشحالي للی زي معلومه ده انسان خوشحال انسان یو بدن سي تازه لکه انسان چې غسل او د سوکل بدن سپکس تازه سي فرش سي بدن صفا خوند ورکړي بدن دسون بیا په مخ کې خوشحالي دا خلک ودار کوم په تختوب الناس او کامیاب الله تعالی په قرآن پاک فرمایي یسقون من رحیق مختون الله تعالی به استفادې باندې وچل کی شراب من رحیق مختون سي دغه باندې به مهر په شراب باندې به مهر ولسي یسقون من رحیق مختون مو دو خلق د بدای شراب ورکل سي چې هغه باندې مهر ولسي وي بیا یختم بیا وای ختامهم مسک دا مهر به د په مسک ولسوي وس علماء کرام برمای وای د جنت هر نعمت دا نعمت یو خوشحالی ده یو طریقه ده بیا وای په شراب باندې مهر ولسوي وای یو انسان چې انسان خوشاله کوي بیا یو شی د غرقم ساده ورک بلاس کې خوشاله یو خاص تحفه وي خاص شی چې پاغه باندې یو مور یو برند یو کمپنی یو خاص مشهور شي ځان ته یو مقام یو مرتبه لري بیا به وای علماء کرام بعض علماء کرام بیا ور کړی در منصور کې اداره کوي من کثیر علماء کرام امام تبرانی ور دغور کړی دي وای دا بوتل سر به بیا د مشک مهر وي په دا سر به مهر ولسوي سر به نه دا مهر به خلیل رکه خپل شراب بوچ ختامهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فدي بدي سر خپل مزاجونه به خوشاله تر تازه ساتي ومزاجه من تسنيم على تعالى ويدي بغديله تسنيم لشينه زخه عينا يشرب بها المقربون دا وبدي داركم دي بچله دي زخه مقرب خلق الله جل جلاله په دنیا کې هم شراب نه ویني عرب خلق چې وای علماء کرام فرمایي وای عرب خلق بس بشراب شل وای بیا به شراب ته بګلاس ته به شراب واچول لږ خشب یو بور واچو بیا به ګټ کل بیا به وچ وای بیا به دا انسان ډیر
نشه کېدی ډېرو په جذباتو کې راته الله تعالی وایي دغه د ختام و مسک والا شراب چې زه د انسان ته بوتل ورکم بیا به مزاجه من تسنیم بیا به د تسنیم بیا یو جلا چینه ده په جنت کې جلا یو چینه ده اوبه رابهیږي داسې اوبه دي وایي د حوض کوثر پورې نه رسېږي خو د کوثر پورې دي که بهتره اوبه دي له هغه اوبه به ورته ته راوړې بیا به درته چې اوس په دا شراب ګډ که اوس یې وچي دا وایي د دې وجې او خلکو به له شراب سره ډېر شوق لرل چې څه ټیم شراب منع شول صحابه کرامو بیخي ډېر شراب څښل یره د علي کرام الله وجهه جمع ورکوله بیا په جمع کې غلط شو یو صحابي میلمه و بیا ډوډۍ بعد شراب اټینګ شراب جایز بیا به دا په لمانځه کې غلط شو سورتونه تلاوتونه سره غلط شول له لمانځه بعد یو صحابي راغلی د الله رسول ته ویل چې د خدای رسول دا رقم جام غلط شو مخسن جام دا خو دا رقم تلاوت وسی بیا وحجل فورا آیاتونه را نازل کړي جبرئیل امین راغی چې باز حرام خنزیر حرام شراب حرام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ چې شراب حرام ټول صحابه کرام منګان دک منګانو د لولي بلای دا له کرور اویسل توې کړ په روایت کې راځي وای د مکه مکرمه دشت بیبانونه د اعلان دشت په دا شراب دون ډېر قیمتي شرابونه ټول توس خطاب مومس کو فی ذلک پر تنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب المقربون ان الذين خلق اجرموا كانوا من الذين امنوا يحكون دا خلق دا مسلمانان به ول دا غریبانان دا بناسل دیو پر تریدل د سټم پر تریدل بیا پر خندل دا کافرانو پر خندل یا به سټم پر تریدل بیا په سترګو اشاره کولې او تو ورته تو دا مسلمان دي اسلام قبول کړ دي نن ما شام مړین نه صاحب کرام ډېر غربت تر کړی دي ډېر مسکینواله تر کړه ډېر پکاري تر کړه دی به یو بل ته په سترګو اشاره کړ ځکه خو د اداو په کتابو کې راغلی وای تاسو د دغه شذ یو بل سبق مسلمانانو ته داد په مجلس کې ناس وڅنګ ته ملګری سره پټ مجلس نه کوي تاسو بل دریم ناس ودغه انسان ته وایي له تاسو ولار سم او د یو خاص مجلس ته مجلس کو بس بیا د انسان دی د انسان شک نه پیدا کیږي یا به مجلس کې ناس د تاسو سړی په سترګو په ګوتو په اشاره به نه پوکې چې سترګې ورته وایي هغه تعالی سترګې بس په سترګو په مجلس یا د لاس په مجلس وای دا رقم د دبل انسان زړه بیزاره کی زړه زیر کی زړه خرابي دا هم ګناه دا به نه کواسه یا وای آداب د مجلس دا چې انسانان ناسي کڅمغه په رتبه او په مقام تر تا کم وي ته پر تیریږي یا ته ناس ته به اشاره واستګ نه کې دا د راله یا دا د ناس یا دا د لاړ ته دته وګورې لاړ یا دته وګورې مرال یا دته وګورې یا د ناس دا ګناه ډیر غټ ګناه دا بل دوه خلق سره مشابه چې کفارو په مسلمانانو باندې چې تیرېدل بیا به د سترګو اشاره به کول دا د مسلمان ناس الله جل جلاله مشتوت هدايه الصراط المستقيم نسيب دعاء غلا من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على حبيب سيدنا ومولانا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب حسن خواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد المعلوم لك يا الله جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو ألوم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمة سپنا سام کې ما بین څخه ځای نه پېژنم باید چې د پورته کې پوندې موبایلونه بند کړي بیا هغه بعد منځه باندې بیا ځان ته خلاص واشه بس راځي دنه مجه ته راځي تیز راځي شابه خامت سوال راس مجه ته تیز راس برنده کې مدرې راځه خلاص شاول سړول خاط سره لاړ نور سړول سره لاړ شابه برنده کې مدرې راځي شاده بده مغاړه بندي شي الله